لکه موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې حکم د زکات راغی نو د تر زوی قارون قرآن کې راځي ان قارون کان من قوم موسی. نو قارون د موسی علیہ السلام د تر زوی او دومره مالدارو علما لیکي چې په 12 قچرو به داغه د خزانو کنجیانې بار کې دي. نو موسی علیہ السلام چې ورته وې چې زکات ورکا څومره ورکړه دومره هغه چې زکات راټول کو هغه څلوي ډېرې جوړ شو چې ډېرې جوړ شو ول دې باندې خو خدای راستي کا زماړو شي دومره مال خو زنه شم ورکو. موسی علیہ السلام ته وی چې زه پکې نه او خلق را جمع کو میټینګ یو کو چې تاسو څه خبر یې موسی علیہ السلام د زکات حکم کړی دی ځان مالدار کوي او مونږ غریبان کوي راځي چې صدا سي کار ورته پیدا کو چې بس خلق دې ټول منحرف شي او مونږ هم تخلاص څوک ویسے الزام پہ لگو سعید پہ لگو نو یو خزه راوسته چې خزه راوسته ورته دا یو بکس د اشرفو ډک والا خو چې موسی علیہ السلام تقریر کوي او د خپ جذبه کې راشي نو تبر اپاسي او بوي چې ما اورید د خبره د بیګا ما سره نعوذ بالله بدفعلی کړی ده پدا بکس والا او په مجلس کې به په موسی علیہ السلام دا الزام ولګي هغه ول ډېر بکس واغستو د موسی علیہ السلام بیان چې هغه تا ورله چې ورله پکې کې ناستا چې موسی علیہ السلام په خپل عروج کې راغی نو دا را پاسې ده چې را پاسې ده په دې نیت چې زه په الزام ولګوم اوس د الله د شان ته ګور را پاسې ده په څه نیت او خولې نه وځي چې اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. اے قوم واوری اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان موسی کلیم الله. مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړی وعده کړی و چې تب په موسی علیہ السلام دا الزام لګی زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم مال قارون یو بکس دا اشرفو ډک را کړی دی او ټول قوم سره میټینګ کړي وعده کړي و چې تب په موسی علیہ السلام دا الزام لګي زما دې د موسی په خدای قسم وی چې په دې نیت را پاسې دم چې په الزام لګوم پویم نشم او ایمان میں پھراوړ. الله اکبر. موسی علیہ الصلوۃ والسلام اورډر لوی جلالی شان ډېر خپه شو اسمان ته وکتل الله ورته دغه وخت کې جبريل راولېږلو ورته وی چې د ځمکې واګې ستا په لاس کې دي چې هر څه ورسره کې موسی علیہ السلام ځمکې ته وی چې یا ارض خذي وینیسا
بزمکی تر دی گیٹو گیٹو لاندې را قوم ولاړ دی او تماشا کوي. قرآن کی راضی کنا وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اغه ورځ یاد کړئ چې دریاب میں در تسیری ک تاسو میں بچ کړئ او فرعون میں سره د قوم پکې غرق کړ او وانتم تنظرون تاسو ورته کته. تاسو د دریاب په غاړه ولاړ وئ او کتم چې دریاب فرعون رونی وو او موسی علیہ السلام ته आवाज وکړو چې زه مسلمانېږم استا خدای منم که بچ مې کې. هغه ورته الان قد ندمت ولا ينفع الندم. اوس چې غیر شوی اوسې سم نکی. سلور سوا کال وشو چې ستا اصلاح نه کېده. سلور سوا کال اوسې سم نکی. نو دا قوم ولاړ دی او تماشا کوي چې قارون زمکې راخ کو. بیا یې ورته وی خوځي تر دې ګوډو ګوډو یې راخ. بیا یې ورته وی خوځي تر دې ملا د مرای مرای پورې راخ. چې تر مرای لاندې لاړو ورته لو موسی دولت د پاره دې مړ کړم چې مال مې تا ته پاتې شي. هغه ویل نه ورشي د ټولې خزانه راوړي. سړی لاړو تمام خزانه راوړي او دته په سر کې چې کېخوي بیا ورته ځمکې ته وی چې خوځي ځمکې سره د خزانو جذب کړو. تر ننه پورې قارون په ځمکه کې روان دی او خزانه یې په سر ده. او قارون هلاک شد که چهل خانه گنج داشت. هغه خزانه او کوی چې ور سره ډکو لاړو نیست و نابود شو. سره د مال تباہ و برباد شو.